أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهن والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان. سورة مائدة آيات نمبر 15. اليوم أحل لكم ننورز حلال کړل سوي دي تاسو لره الطيبات فاکیزه شیان وطعام الذين او خارق د هغه کسانو اوتل الكتاب چاوي ته کتاب ورکړل سوي حل لكم استاسو د فار حلال دي وطعامكم او استاسو طعام و خرق حل لهن حلال دي دوی لر والمحصنات من المؤمنات او پاک دامن شزي من المؤمنات د مؤمنات شذ والمحصنات او پاک دامن من الذين د او کسانو سوتل الكتاب چاوی ته کتاب ورکړل سوی دی من قبلکم استاسو نمخ کی اذا اتیتموهن اجورهن شکل تاسو هغوی ته ورکړی وی اجورهن د هغوی مہر محسنین په داسو حال کې چې تاسو پاکی حاصلون کیاس احسان حاصلون کیاس غیر مصافحین نه په داس حال کې چې تاسو صفح او زنا کوون کیاس ولا متخذي اخدان او نه پټه آشنایی کوون کیاست ومن يكفر بالایمان او څوک چې کفر وکي په ایمان سره فقد حبط عمله نو یقینا عمل ازایعس وهو في الاخره من الخاسرين او هغه په آخرت کې د تاوان کوونکو سره. اليوم احل لكم الطيبات د دې آیات د مخکې آیاتو سره مناسبت هغه دادی چې په مخکې آیات کې الله سبحانه و تعالی د خپل بندگانو ته فرمایل چې یا ایها الذين امنوا اوفوا بالعقود تاسو په عقود باندې وفا وکړئ. احلت لكم بهيمه الانعام چې تاسو د فار بهيمه الانعام دا جایز کړی سوي او هغه چې پر تاسو باندې بیا تلاوت کړی کیږي د هغه نه ماشه. نو مخکې آیات کې الله سبحانه و تعالی د زینو حلال شانو یادونه وکړه او بیا د هغه څخه ورسته د نو شانو یادونه وکړه چې هغه حرام دي. نو د هغه څخه ورسته بیا د هغه حلال شانو یادونه وکړل چې هغه طیبات او بیا د ښکار په ذریعہ باندې هغه حلالېدل. نو دلته هم د نور حلال شانو یادونه کوي چې دا طیبات دي. اليوم ننورز د نن ورځې څخه مراد دغه ورځ د چې دغه آیات پکښې نازل شوي او یا د دې څخه مراد هغه ورځ ده چې دغه صورت د نازلېدو ورځ ده. مراد ورڅخه د نن ورځې څخه یا هغه ورځ ده چې دا آیات نازل شوي دي یعنی د عرفات ورځ چې مخکې آیات چې اليوم اکملت لكم دینکم هغه آیات پکښې نازل شوي. نو دا آیات هم په دغه ورځ باندې نازل شوی. اليوم احل لكم الطيبات نن ورځ حلال کړل شوی دي تاسو له الطيبات فاکشان. د نن ورځې د تخصیص وجه ده چې یعنی په دغه شانو کې حلت ته په خاصه هم موجود. طیبات پاکیزه شیانو توای هغه شی چې د انسان فطرت او مزاج قبلوي هغه پاکیزه شی ته ویل کیږي. د نن ورځې د تخصیص مطلب دا دی چې یعنی د نن ورځې څخه بیا په دې کې حرمت نه راځي تر قیامت پورې به تاسو ته دا بیا پاک او جائز وي. اليوم نن ورځ احل لكم الطيبات حلال کړل شوي دي لكم تاسو لره الطيبات فاکشان یعنی د دې څخه ورسته بیا پر تاسو باندې نه حرامېږي د ابد د فاره به دا حلال وي لکه په خواچ تاسو ته حلال. په دې مبارک آیات کې الله تعالی د خپل بندگانو ته د یو ډیر لوی انعام یادونه وکړه. اصل کې یو قاعده ده تاسو دا قاعده یاد ساتئ. په دنیا کې دوه قسم شیان شته. یو
هغه شیان دي چې تر ذبح پورې اړه لري او یو هغه دي چې تر ذبح اړه نه لري. کوم شیان چې تر ذبح پورې اړه لري حیوانات داغو په ارتباط هم تفصیل څه تیر سو او یو څه روان او یو هغه شیان دي چې هغه تر ذبح پورې اړه نه لري لکه مثلا دا جواری سول غنم سول یا نور داس شیان چې د مځکې پیداوار دي د مځکې څخه پیدا کیږي. د جدوالو تر مابین قاعده دا ده چې اصلا په دغه شیانو کې چې ذبح نه پکې راځي حلت اصل یعنی اولا دا حلال او پاک دي. کچا حرام ګڼل نو پر حرام باندې وقطعي دلیل پیدا کوي چې دا په دی وجه حرام شي او کوم شان چې تر ذبح پورې اړه لري دا په حقیقت کې حرام د شریعت د ضابطې مطابق چې هغه د څو شرایط چې ذبح وکړي یعنی د الله تعالی پر نامه با حیوان ذبح کړي نو بیا حلالي شي. نو احل لكم الطيبات پاک شیان تاسو د پاره حلال کړل شي یعنی مخکې لا پاک او اوس یې دا حلت تاسو د پاره دایمي ابدي دي په دې کې تغییر او تبديل بیا نه راځي. دي کې علما و د دې وجه دا لیکلي ده چې مسلمانانو ته حلال شیان پاک شیان ولې حلال کړل شي وای اصل کې د دې وجه دا ده چې الله تعالی پر دې خپل بندگانو باندې خبائث او بد شیان هغه حرام کړی. چنانچه په یو بل مبارک آیات کې الله تعالی فرمایي یحل لهم الطیبات الله تعالی دې خپل بندگانو ته طیبات پاکیزه شیان دا حلالي ويحرم عليهم الخبائث او پر دوی باندې خبائث او خبيث شیان حراموي او د دې طیباتو د خوراک او د استعمال امر خپل ټول بندگانو ته کړی خصوصا تر ټولو پاکیزه مخلوق چې انبیاء علیهم السلام هغه ته هم د دې امر کړی. چنانچه الله تعالی بل ځای فرمایي یا ایها الرسل اے رسولان د رسولانو جماعت کلوا من الطیبات تاسو پاک شیان خوري واعملوا صالحا او نیک اعمال کوي. اشاره و دې ته د چې د نیک عمل د پاره د پاک شي خوراک لازمي دي ځکه د پاک او پاکیزه شي خوراک دا د انسان پر نفس او پر دماغ او پر ظاهري وجود باندې تاثیر غورځي. کچيري د یو سړي خوراکه خراب او فاسده هغه نیک اعمال نشي کول کوي هغه اعمال ظاهرا نیک وي په حقیقت کې نیک نه وي. د دې لپاره مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه یو مثال بیان کړی. هغه وایي لکه څنګه چې انسان الله تعالی د دې لپاره نه دی پیدا کړی چې خوراک وکړي چشک وکړي خوب وکړي بلکې د عالم یې ټول په د باندې بنا کړی او د آخرت لپاره جوړ کړی. حدیث کې راځي الدنیا خلقت لكم وانتم خلقتم للاخره دنیا تاسو د لپاره پیدا کړل شوی او تاسو د آخرت لپاره پیدا کړل شوی. مطلب تاسو غرض او هدف دادی چې آخرت ته کامیاب ولرسئ. دنیا فقط د ضرورت په اندازه باندې تاسو استعمال کړئ. نو چې کله انسان یو مقصود دی او هدف دی په دنیا کې نو د دې لپاره الله تعالی د انسان لپاره د پاک شي تنظیم ورته کړی چې دا مؤمن بنده پاک شي وخوري. د دې مثال داسې دی لکه یو سړی چې په یو ماحول کې اوسېږي. دا ښکاره خبره د تجربه د څوک چې په هر ماحول کې وي دا ماحول اثر قبلي که په ښه ماحول کې و د ښه ماحول اثر قبلي که په بد ماحول کې و د بد ماحول اثر قبلي. دا ښکاره ده د تجربه د ټولو انسانانو. یو سړی چې د بدانو خلکو سره یو میاشت مسلسل کښینی نو د بدانو اثر به ضرور پکښې راشي او که یو انسان د نیکانو خلکو سره یو میاشت مسلسل کښینی نو د نیکانو خلکو اثر به ضرور پکښې راشي. او د اثر په سترګو نه لیدل کېږي خو انسان ته سرایت کوي. په سترګو نه لیدل کېږي چې عادي را روان دی ته ځان یې وساتي لیکن سرایت یې ضرور معلومیږي. د دې مثال داسې دی لکه هوا چې وچلیږي او یخ جوړ شي دا یخ په سترګو نه معلومیږي چې عادي یو شی دی را روان دی لیکن هوا یخ شي ټول خلک په پوهېږي. یا هوا ګرمه شي څوک نه په پوهېږي چې هغه د ګرمۍ راغله لیکن هغه ګرمۍ خلک احساسوي. نو عین دا انسان چې د خپل ماحول څخه ښه او بد اثر اخلي عین دغه شکل دی د خپل باطن څخه
هم نیک اثر او بد اثر. نو مفتی صاحب لیکلی دی وای چې کله انسان د خارجي محل څخه تاثیر قبلوي او دا تجربه ده، نو دا څنګه کېدلای نسی چې د خراب او حرام شی د خوراک په وجه دی د وجود غلط اثر قبول نکي، او د حرام شی اثر دی د په زړه د په ژبه د په اعمالو کې راځي. نو ځکه الله تعالی دی بندگانو ته د دې امر کړی دی چې تاسو طیبات خوري، پاک شیان، پاکیزه شیان خوري، ځکه چې خبائث د انسان په طبیعت کې خباثت پیدا کوي. او انبیاء ته اولین امر هم د دې سوی چې تاسو د پاک شیان خوراک او ښکارا قاعده او قانون دی، څوک چې څومره د پاکیزه نه پکې پابندي کوي دومره د عبادت او تقوا او د دین سره شوق، او څونه چې سړی د نفقې په ارتباط فکر نکي هغه د دین او دینداری او د عبادت سره دومره تعلق او فکر هم نه لري. دا تجربه د تاسو وویني په خلکو کې تجربه وکړه. که یو سړی نفقه خوندوره نه و بس ارزه لاس اچاو، که په رشوت په لاس ورتلله لکه دا اوس چې دا رشوت زموږ استاد په ماحول کې یو شیر مادر ګرځېدلی، او بس هر حضرت چې بس یو چوکۍ ته ورسیر رشوت ته داسې طبیعت برابري چې نور ته جوړیږي، ټول په دا رشوت باندې اخته او دا قطعی حرام دی، لیکن خلک داسې په اخته دي هیڅ فکر نه پوښ کوي. او چې ته ورته وایې چې دا خو حرام عمل دی نو دی وایي کاروبار نشته نو څه وکړم، یعنی دا د جواز دلیل دی. نو د حرام مال یا مثلا په سود اخته ډېر خلک په سودی کاروبارو اخته او یا د کافرانو سره کار کوي، کافرانو د حربي کافر سره د حربي کافر سره کار کول حرام دی. حربي کافران موږ وطن کې ټول حربي کافران یو لا هم مستامن او زمین الا هغه پخوانی هندوان یا سکان چې په خاص دلته اوسېدل کدا هغه سره څوک مزدوري کوي نو هغه جایز د پروانه کوي. نو دا ټول حرام کارونه دي. ښکارا خبره ده چې د حرام شي اثر دا د انسان پر زړه، د انسان پر دماغ او د انسان پر وجود باندې دویش. اوس نو دا چې د حرام شي او د طیب شي تر مابین معیار چی شي وای د دې لپاره معیار په حقیقت کې د عقل سلیم او طبع سلیم دی. کله یو انسان عقل سالم وي او فطرت یې سالم وي، په فطرت کې د نن خصیصیت او رذالت نه پروت، په استعداد کې د نن د انسان په استعداد کې وای نو هغه په دې باندې په ایری چې دا شی جائز نه دی. چنانچه صحابه کرام رضی الله عنهم کې ځینې داسې صحابه و چې هغوی د دې نمخ کې چې ایمان اله نور راوړ، یعنی د ایمان نمخ کې د هغوی فطرت سلیم، په دا سلیم فطرت په هغه وخت کې دوی د بت عبادت نه کاوه، سره د ایمان نور راوړ او دا غرنګ مردار یې نه خوړل، د زنا څخه ځان ساتي. دا سلیم فطرت او سلیم عقل چې سالم عقل وي، برابر عقل وي، برابر فطرت وي، هغه سړی ته فوراً د طیب او د خبيث شي فرق معلومي. معیار یې دا خو کله کله دا پر سړی باندې پټ شي، انسان ته نه معلومي چې دا به حرام وي دا به حلال. نو شریعت د انسان د لپاره یوازې دا نه چې ستا پر سلیم فطرت یې فیصله کړي، بلکې د پیغمبرانو علیهم السلام ژوند یې ستا مخ ته نمونه کړي چې د هغوی په ژوند کې ګور د هغوی مطابق شان اخ کوم شان چې وي هغه اخ. نو طیبات الله تعالی په دې خپل بندگان حلال کړي او خبائث دا یې ور باندې حرام کړي. د خبائث تفسیر پیغمبر علی السلام کړی. پیغمبر علی السلام فرمایي کوم حیوانان چې الله تعالی یو قوم د عذاب او غضب په وجه باندې په هغه مسخ کړي هغه خبيث حیوانات دي، لکه خنزیر او یا ګیدړ دغه بيزو چې يهودان الله تعالی په خنازیر او بيزوګانو بدل کړ، وای دا خبائث دي. یو خدا بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت ته یو قاعده بیان کړي، هغه دا د چې هر چارپای چې په خپلو داړو باندې د یو شي څیرون کوي، د هغه چارپای چې په داړو باندې د یو بل شي څیرون کوي د هغه چارپای خوراک جائز نه دی. یعنی ولو که هغه چارپای یو سړی په شرعي طریقه ذبح کړي، مثلا دی را ولاړ شي سپي ذبح کړي، نو دا جائز نه دی.
ځکه چې سپی په خپلو داړو باندې د یو شي څیرونکی دي. داسې زمری دی، لیوه دی، پړانګ دی، دا ټول حیوانات په دې کې راځي. د دغسې حیوان خوراک نه په ذبح جائز نه په ښکار باندې جائز. دا یو. دومه قاعده دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیان کړی، دا خو په دغه بهایمو چرپایانو کې دا قاعده ده. ان اوس هر چاته دا معلومه ده چې هر چارپای چې په خپلو داړو باندې د یو شي څیرونکي هغه خوراک جایز نه دی. دغه د خوښ دا نو پسې ورځه د پښې څخه نیولې داسې نو تر زمري پورې ځان ورسوه، دا ټول پکښې داخل دي. په مرغانو کې بیا هر هغه مرغه چې هغه په خپلو پنجو باندې د یو شي څیرونکی وي، یعنی دا پنجې یې داسې وي چې هغه یو شی په څیري سره، نو په مرغانو کې بیا دغه جایز نه دی. که دا په شرعي طریقه ته ذبح کړې او یا یې ښکار کې او یا د هغسې په لاس درسي په هره طریقه باندې خوراک ورڅه جایز نه دی. د مثال په توګه باز دی، شاهین دی، ټپوس دی، دا باښا ده، دې ته ورته څومره حیوانات چې دي دا اګر پکښې راداخل. دا بله قاعده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیان کړه. درېیمه قاعده دا ده چې هغه حیوانات چې د هغوی په طبیعت کې خصاصیت و رذالت و ذلت او مردار خورګي پرته ده، کوم حیوان چې مردار خوري او په طبیعت کې خصاصت پروت وي، لکه د مثال په توګه شرمشکي سوله یا مار سو، لړم سو، دغه رنګه هغه چرګه چې هغه پر د انبارونو باندې ډېره ګرځي، او یا مژک مژه، دا ګر دغه شیان دي چې په طبیعت کې خصاصت او رذالت پروت دي، نو د دې خوراک هم جایز دی. مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه یو ډېر عجیبه شوجه بیان کړی، حکمت یې د دې دا بیان کړی، وایي دا مسلمان د الله تعالی ته په تمامو کائناتو کې خوښ مخلوق دی، نو الله سبحانه و تعالی د دوی په مزاج کې دغسې صفات نه پیدا کړي چې یا د درنده صفات پکښې پیدا سي چې خلک په داړو باندې څیري، او یا د دغسې حیوان چې په پنجو خلک څیري دا صفات پکښې پیدا شي، یا یې په مزاج کې پستی او خصاصیت او رذالت پیدا شي. نو الله تعالی په دې خپلو بندگانو باندې پر مؤمنانو باندې دا شان حرام کړي او د طیباتو اجازت یې ورته کړي. نو د دې څخه دا ټول احکام معلوم سوله چې دغه قواعد د سړي یاد وي، نو بس هغه ته د یو شي حرمت او حلت معلومیږي. او بل دا چې الله تعالی ذبائح یعنی بعضې هغه حیوانات چې د هغو ذبحه په شرعي طریقه اوسې هغه حلال کړي، هغه به د دغو شیانو څخه مستثنای، نه به په داړو باندې د شي څیرونکي وي، نه به په پنجو څیرونکي وي، او نه بیا په طبیعت کې رذالت او خباثت پروت وي. د مثال په توګه پسه دی، بزه ده، غوا ده، او یا مثلا وحشي حیوانات دي لکه وحشي اوسۍ، یا مثلا هغه زیبرا چې ورته وایي دا وحشي خره، د دې خوراک بیا جایز دی، لیکن هو په شرعي طریقه چې ذبح سي، دا چې بسم الله ورباندې وویل سي، د الله تعالی نوم ورباندې یاد سي. بله وجه دا بیان کړی ده چې په دا نورو شیانو کې مثلا ته نخود خورې، غنم، جواري یا بل داسې شی، پر هغو باندې د بسم الله ویل فقط ماضي مستحب او سنت عمل دی، او که بسم الله ونه ویل هم خوراک جایز دی. او دلته بسم الله ویل پر دغه حیواناتو د ذبح کولو دپاره فرض یا واجب ده، که تا بسم الله پرېښودل قصدن نو دغه حیوان مردار دی. د دې وجه وایي دا ده چې دغه حیوانات خو په اصل کې ستا دپاره روانه دي، ځکه دا په اصل کې د الله تعالی یو مخلوق دی، روح لري، ساه لري، نو شریعت تا ته د دوی د جواز دپاره چې جواز درکوي، دا د الله تعالی یو ډېر لوی انعام دی. نو د الله تعالی انعام چې تا ته درکول کېږي، ته باید د خپل رب شکر ورباندې ادا کړي، هغه دا دی چې بسم الله ورباندې ووایه او لازمي ده. او بل دا چې دغه حیوانات ډېر ځله مشرکانو د خپلو باطلو بوتانو په نامه باندې ذبح کول، نو په دې خاطر شریعت خلک را منع کړه چې یوازې به د الله تعالی نوم ورباندې ذکر کړي. او دا نور شیان چې دي هغه تا ته د اوله سره په شریعت کې روا، نو بسم الله ویل فقط یو برکت پکښې رالی، د پخوا څه شریعت تا ته روا کړي. او بل دا چې هغه د بوتانو پر نامه باندې نذرانې نه کېدلې، که وراوړل ایښودل کېدله، خو د بت پر نامه باندې هغه نه ایښودل کېدل، یعنی دا مطلب
چې دا هغه حلت د بد په نامه باندې کېږي. نو په دې خاطر باندې شریعت تاسو ته طیبات حلال کړي. د دې ډېر لوی اثر دی. انسان باید د درو شانو څخه په خپل ژوند کې ځان وساتي. یو باید د خپل ژبه د شریعت خلاف استعمال نه کړي. د غیبت څخه، بهتان څخه په کامله توګه ځان وساتي. دا خپل غوږونه، خپل سترګې، خپل اعضا، دا د ظاهري پنځو شعارو حفاظت دی. یو بزرګ وایي ما د یو چا غیبت وکړي، وایي بیا مې د شپې خوب لیدی یو چا د خنزیر غوښه راوړه په یو غاب کې پخ کړې وه، وایي ما ته دا وخوره. ول ما ورته ویل زه دا نه خورم. ول ده راته ویل ویې خوره خو تا خوړله ده، منع ولې ځینې کوې. ول ما ورته ویل نه خورم. ول په زور یې په خوله راچخه. وایي ما غاښونه ټینګ ونیول خو هغه زما د دې شونډانو څخه وموښته په دې خوب کې. وایي 40 ورځې مې خوله داسې ترخه وه لکه زهر چې په دا خوله کې راچوي، او تر 40 ورځو پورې ما د خپل لمانځه څه خوند نه دی اخیستی، د عبادت څه خوند. خو دا د هغه پاک فطرتو انسانانو تاثیرات دي چې باطن یې صفا وي، معمولي خیره هم قربان وي. زموږ بیچارهګان خو کارګر سرې خراب دي، ور موږ باندې خو بیخي ډېره خیر هم نه معلومي، ولې زموږ خو ټول ژوند په غیر طریقه باندې روان. دوم دا چې انسان به د خپل ماحول حفاظت کوي. د خپل ماحول حفاظت دا دی چې خپل ماحول ته به داسې شی نه راپرېږدي چې ستا پر وجود او ستا پر اولاد غلط تاثیر وکړي. لکه دا د کفارو رادیوګانې سوې، دا ټلویزیونونه سول، یا دې ته ورته دا مجلې سوې، یا د خپلو دوستانو د هغو دوستانو سره کورنۍ تعلق ساتل چې هغوی بېدینه وي، د هغوی سره به داسې تعلق نه ساتي. نه به خپل اولاد ورلېږي، نه به خپله کوروالا ورلېږي، نه به د چا په ودونو کې شرکت کوي. دا لازمي ده چې د خپل ماحول حفاظت وکړي. او دریم دا چې د خپل باطن حفاظت وکړي. نو وایي که سړي د دې درو شیانو حفاظت وکړي، د خپلو ظاهري اعضاو حفاظت یې وکړي، د خپل شاوخوا ماحول حفاظت یې وکړي، او د خپل باطن حفاظت یې وکړي، وایي دا سړی به ولي جوړېږي. د ولایت دپاره دا درې شی ضروري دي. د ولایت دپاره تهجد نه دی ضروري، نه د ولایت دپاره ډېر اذکار ضروري چې یو سړی ډېر اذکار وایي، د ورځې 2000 واره سبحان الله وایي. نه، دا فقط برکات راولي، لیکن ولایت نه په حاصلېږي. ولایت په دغو درو شیانو حاصلېږي چې یو به د ماحول صفا ساتي، بل دا اعضا به د صفا ساتي، باطن به صفا ساتي. د باطن د صفا ساتلو یوازنۍ لاره دا ده چې ستا باطن ته حرامه لقمه ولاړه نشي، حرامه ګوله ولاړه نشي. که حرامه ګوله ولاړله بس ټول نظام درهم برهم کېږي، ټول نظام. ښکاره خبره ده چې بس ستا سطل د پاکو اوبو په یوه څاڅکو بولو باندې مردارېږي. نو دا ضروري ده چې د باطن حفاظت به سړی کوي. اليوم احل لكم الطيبات، نن ورځ حلال کړل سوي دي ستاسو دپاره الطيبات پاک شیان، وطعام الذين اوتوا الكتاب، او خوراک د هغه کسانو اوتوا الكتاب چې هغوی ته کتاب ورکړل سوی دی ستاسو مخکې، حل لکم ستاسو دپاره حلال ده. د دې څخه مراد ذبیحه د اهل کتاب، یعنی هغه خلک چې اهل کتاب دي، یهود او نصارا، او په خپل کتاب باندې او په عیسی علیه السلام او د الله تعالی په توحید باندې عقیده لري او په شرک مبتلا سوي نه وي، د هغوی ذبیحه ستاسو دپاره روا ده. داسې درته روا ده وطعامکم حل لهم، لکه ستاسو ذبیحه او ډوډۍ چې روا ده لهم د دوی دپاره، تاسو ته هم د دې خوراک روا دی. د دې تفصیل سبا انشاءالله کوو، دا ډېره تفصیلي موضوع ده. والمحصنات من المؤمنات، او دا غرنګ تاسو له روا دي من المحصنات پاک دامنې ښځې، یعنی هغه پاک دامنې من المؤمنات د مؤمناتو څخه چې پاک دامنه نیکوکاره فارسا ښځه وي، د هغوی سره نکاح کول تاسو ته روا دي. والمحصنات من الذین، او هغه پاک دامنې ښځې من الذین د هغو کسانو څخه اوتو الکتاب چې هغوی ته کتاب ورکړل سوی دی من قبلکم ستاسو نه مخکې، کومو ته چې ستاسو نه مخکې کتاب ورکړل سوی دی، نو هغوی سره نکاح کول چې هغه اهل کتابي ښځې دي، یا یهودان دي یا نصرانیان دي، او د عیسی علیه السلام پر رسالت او د الله تعالی په توحید او په آخرت ایمان ولري، د هغوی سره هم تاسو ته نکاح کول روا دي. اذا اتیتموهن اجورهن،
اذا هغه وخت اتیتموهم چې کله تاسو ورکی هغوی لره اجورهن د هغوی مزدوری یعنی د هغوی مہر چې دا مہر ورادک مہر د نکاح لپاره شرط نه دی مطلب دا چې بیل مہر نکاح نسی کیږي بلکې مہر د نکاح لپاره واجب دی چې مہر بخامخا وي کتا کښې شو دی که نه کښې شو دی لازمیږي خو نکاح بیل مہر هم سی کېدلی شي اذا اتیتموهن اجورهن کله چې تاسو ورکی هغوی لره اجورهن د هغوی مہر لیکن هو دا چې تاسو ته روا دي دا نکاح د شرعي ضابطې مطابق هغه شرعي ضابطه نو دا ده چې د مذکوره شذو سره تاسو نکاح په داسې طریقه باندې روا ده محسنین چې تاسو به د احسان طلب کوونکي یاست محسنین احسان مطلب دا د حسن ساخته سوی حسن وای کلات یعنی چې د دې نکاح په وجه بستا غرض د زنا او د زنا د اسباب ځان را ګرځول وي پاک دامنی به دی غرض وي خپل د عفت او د نفس تسکین به دی غرض وي شهوت پرستی دا به دی غرض نه وي دا نکاح د دغه شذو سره تاسو تروا د محسنین په داسې حال کې چې تاسو د احسان طلبونکي یاست غیر مصافحین نزایا کون کې د خپل اوبو مصبح هغه کس توای چې زنا کوي چې اسی خپل اوبو ضایع کوي غیر مصافحین یعنی زنا کون کې بنه استاسو چې د زنا اراده لري مطلب دا چې په پټه باندې نکاح نه کوي نکاح په ښکارا باندې کوي مطلب دا متعب نه کوي د څو ورځې لپاره موقت نکاح نه کوي غیر مصافحین بیاس محسنین بیاس د همیشه لپاره مؤبد نکاح نو نبا علانیه زنا کوي ولا متخذی اخدان او نبا نیون کوي اخدان د پټو آشنایانو اخدان دا جمع د خدن د خدن پټي آشنایی توای چې تاسو په پټه باندې آشنایی نه کوي مطلب دا نبا په علانیه د زنا اراده لري کوي به او نبا په پټه باندې زنا کوي یعنی علانیه او خفیه دواړه سبزان ساتي نو د نکاح کول غرض دا دی غیر مصافحین ولا متخذی اخدان او ننیون کی اخدان د پټو آشنایانو ومن یکفر بالایمان او څوک چې کفر وکي بالایمان په ایمان سره یعنی څوک چې کفر وکي د هغه شانو څخه پر هغه ایمان راوړل فرض وي ایمان راوړل لازمی وي او د هغه څخه د یو شي څخه انکار وکي مطلب دا حلال قطعی د حلت څخه او د حرام قطعی د حرمت څخه انکار وکي نو ومن یکفر بالایمان او څوک چې کفر وکي بالایمان په ایمان سره فقد حبط عمله نو یقینا برباد سو عمله دا عمل نیک عمل برباد سو وهو في الاخره من الخاسرين وهو دا کس فی الاخره فاخرت کی من الخاسرین د تاوانیانو څخه دی په آخرت کې انتهایی په لوی تاوان کې پروت دی نو بس حلال به حلال غني حرام به حرام غني او د شرعي اصول مطابق به اجرا کوي صدق الله